عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې کله د مدینه هجرت وکړ ډیر غریب وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ته وی د عبدالرحمن بستا روري تاسو سره په کور کې اوسېږي تاسو سره په کجورو کې د حصہ وي تاسو سره په کور کې د خوراک کې دا بستا رور وي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه یو سور دی ور سره اوسېدل په یوه په ترسو پورې د انصاری صحابي سره اوسېګم او داغه خوراک بکوم ځان د چرته ګټه پکاره ده دیو وته د مدینه بازار ته نو ګټه شروع کړه پیسې وګټلې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دونه پیسې پیدا کړ ځان له واده وکړو چې واده یې وکړو نو رسول الله مبارک له ورځ رااله الله پیغمبر چې وکتل نو د په کپړو باندې زړواله دي رسول الله مبارک ورته عبدالرحمن تا زعفران استعمال کړي ویننه د الله رسول ما زعفران نه دي استعمال کړي دا می کور والا استعمال کړیو زما په کپړو ته لګیدلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته هل تزوجت تا واده کړي نعم یا رسول الله او ما واده کړی ور الله پیغمبر خپه نشو چې نه دی دعوت کړی دی نه دی زرا بللم نه دی ماته سویلی نه ساده ودونه بو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې نه حسد دی په دریو شیزونو کې په کور کې په اس کې او په خزه کې په کوم کور کې نه حسد دی دا خپل بحث دی په کوم اس کې نه حسد دی د ځان له بحث دی خو په کومه زنانه کې نه حسد دی زمونږ د سره کار دی نو رسول الله مبارک فرمایي چې په هغه زنانه کې نه حسد دی چې کومه زنانه مہر سیوا وي چې مہر ولا سیوا ورکی کنه بیا ته د خیر تمه مکوا اوس دا څونه عظیمه خبره شریعت کړې ده یعنی مہر کم ورکه مخ دې ته خوشحالي ګو ډیر مہر ورکو ان ګور خلک براشي پلان کې دونه مہر ور کړی دی مہر خو دی ورکه خلک به دی وا او کې حقوق کې ورته عذاب جوړي دونه مہر مور کو چې الله پیغمبر فرمایلی نه حسد د سپیراواله دی نو بس ډیر مہر به نه ور کوي اوس دا رسول الله مبارک دا دونه سخت خبره دی د پاره کړی دا چې دا خلک را منه کړی دي شینه اوس د دونه مہرونو او د دونه خرچو د خلکو غریبانو ته خاص کر سونه مشکلات جوړ کړی دي خلک رښتې ولې نشي کولای زناهونه ولې عام شو خداغه وجه ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې هغه خوشبو به څوک نه استعمالي چې کومه په کاپړو مال رنگ پیدا کوي نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ په دې معنی کو ما واده کړو زما بیبي په جامو لګېدلې و زما په جامو لګېدلې او زنانو د پاره دا جایز